معتصم بالله یو حاکم دی مسلمان و تیر سو ډیر تقوادار ډیر متقی ډیر پرهیزګار ډیر دی الله رب العزت خوف او خشیت یې په زړه کې روم کې یو ښځه چا ونیوه مسلمان یو پیغله ځوانه ښځه دې سره ظلم او زیاتی وشو د دې د خولې نه دغه آواز په روم کې وځي یهودیانو نیولې زیاتی ورسره سوی وا معتصمه دغه آواز معتصم ته خلق راوړي چې معتصمه یو خور مسلمانه په روم کې د ظالمانو په جیل کې ساره دا او تا آواز کوي معتصم 1200 کسان په اسانو باندې سواره کسان منتخب کړه چې ولاړ سي هغه کسان چې په دې ښځه سره باندې ظلم کړی سړی دې ښځې راوړي دغه ځوانان زی سو میاشتې مزل ده لیکن دغه ځوانانو ته داسې اسانو انتخاب اوسي چې په 1400 ورځو کې رسي کسانو پسې ګرځي هغه کسان یې له روم نه راوچت کړل معتصم ته حاضر دغه پیغله مسلمانه خور یې راوړله د روم نه معتصم مخ ته حاضره شوله او معتصم ورته وایي چې خور یې څه آواز دې کړی کوم ظلم او زیاتی دغو ظالمانو یهودیانو در سره کړی خپله واقعه یې بیان کړ معتصم حکم جاری کړ چې د ټولو یهودیانو د سر ووهل ټول یهودیان یې قتل کړ چې آینده چې مسلمانان په دنیا باندې ژوندي مسلمانان حاکمان په دنیا ژوندي یهود او نصارا دي او مسلمان ټیکري ته په بد نظر باندې ونه ګوري کله په مسلمانانو کې اسلام پوره راغی بیا به مسلمان په دنیا باندې حاکمی بیا به مسلمان د بلچا د روب لاندې نه راځي د بلچا د دبدبې لاندې به نه راځي بیا به مسلمان حاکم او روبدار به مسلمان